وی جن دی. په دیوبند کې دوره کړې ده د مولانا مدني نه او ستا کتو ته راغلی. نو زه ورسره دا خبرې چې کوم نو ورته یم چې تا ورته وښیم او که نه وایي ما ته وي چې ما ورته ښایم خو دومره ورته ووایه چې ستا کتو ته راغلی. نن په هر درس کې دا په خدای باور وکړئ په دې چرخه خیلو کې یو حافظ صاحب چې هغه به پړندو سترګو حج ته تلو. زه درته نشم ویلی چې هغه د کم قماش بزرګو د هغه کومه رتبه وه. تقریر مې و د هغه په جومات کې. زه سملاستم د شپې 2 بجې وې چې څه اواز مې غوږ ته راغی چې سترګې مې پرانیستې چې ګورم یو 25 هلکان ناست دي سپینې ټوپۍ په سر دي او لګیا دي حافظ صاحب نه گردان کوي. نو زه حیران شوم چې په دې شپه څه کوي دا. خیر مال طالبان به د هغه سره درس به ډېر لوی چې سترګې مې پټې کړي او 15 منټه پس مې چې سترګې کولو کړي نو هېڅ هم نه او دی په مونځ ولاړ دی چې مونځ یې وکړو مانا حافظ صاحب دا ماشومانو ته دې سبق څنګه ویلو ویل ویده شه ویده شه. بس سملاستم خو خوب نه راتلو. سهار مونځ چې وشو چای م څښلی وم هغه سره مالې حفیظي صاحب ما ته به دا خبره کوي چې دا بېګا څه چلو. ویل دا پیریان دي د ورځې ځای نه کېږي د شپې سبق ته راځي. تاسو خیال راغی اوس تاسو په ایمان ووایئ چې پیریان غوندې مخلوق هم خپل قوم ته دعوت ورکوي چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد. داسې قرآن مونږ واورېدو چې هغه سړي ته د سمې لارې هدایت کوي. نو قرآن کریم واحد کتاب دے تر قیامت پورے چې دا رائے نجات تے دا رائے ہدایت تے دا د ہر مرض علاج دے. واحد کتاب نورس نشت. په علماء متکلمینو کې یو ډله چې هغوی د هېڅ شي په وجود باندې قایل نه دي. هغوی عقیده دا ده چې لا موجوده الا هو موجود هېڅ نشته مگر الله دی. علما ورپسې راغلي دي چې دا تاسو څه وایئ دا کائنات دا ځمکې او اسمانونه او فلان 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 خو چې ډېرې تنګ کړي دي. هغوی ورته وایي چې داسې وخت و په دې کائنات چې هېڅ نه و او الله و که نه و هېڅ نه و نه ځمکې وې نه اسمانونه و نه بني آدم و نه پیریان و هېڅ نه و صرف الله و. او د الله تعریف څه دی ما لا ابتداء له ولا انتها. الله نه ابتدا لري او نه انتها لري. دام نشي ویلی چې هغه کم وخت دی چې الله پکې نه و داسې نشته. کم وخت دی چې الله به نه وي دا نشته. نه ابتدا لري او نه انتها. دا د عقل نه بار خبره ده. نو چې هر کله الله ابتدا او انتها نه لري او هېڅ نه و او الله و هېڅ نه و نو الله په خپله نه دی ویلي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. څه چې تاسو ګورئ دا به ټول فنا شي دا هر څه به ختم شي. اذا السماء انشقت يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اسمان به ټوکړي ټوکړي په دې ځمکه را پریوځي. سپوږمۍ به ماته شي نور به مات شي هېڅ هر څه به ختم شي بله ځمکه به وغوړېږي. دې دپاره ابتدا به څه اذا زلزلت الارض زلزالها
واخرجت الارض اثقالها، پس زمکه کې چې څومره اثقال او دفاین دي زمکه ته به حکم شي ټول بار کا، بنی آدم با راور پاس عزیزانو دې کې به یو ډله د خنزیر په شکل کې را پاسي، د دې زمکه مختلف شکلونو کې به دنیا راوځي، یو ډله به د خنزیر په شکل کې، ابا کومه ډله چې بے غیرته او بے غیرته چاته وای چې دې ولاړی او خزه پردي سړی له لاس ورکی، وای په ایمان زمونږ ملک داسې دی که نه دی؟ ها دې ولاړی او خزه صدر بوش له لاس ورکی، دې ولاړی او خزه واجپای له لاس ورکی. دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې را پاسي. الله دې امان راکړي، الله دې امان راکړي. عزیزانو بیا دا یوه ورځ به څومره وي؟ کان مقداره 50,000 سنه، د دې یو ورځې مقدار به 50,000 کاله وي. اوس کم 50,000 کاله؟ د هغې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کالو عمر وي، یوه میاشت به د دې دنیا د میاشتو د 50,000 میاشتو عمر وي، یوه ګنټه به د دې دنیا د 50,000 ګنټو عمر وي. نو کروڑونه کاله شو که نه شو؟ ها جی کروڑونه کاله، کروڑونه کاله به یوه ورځ او دا دنیا به ولاړی. د انور به یو نیزه د ځمکې د پاسه ځمکه به لاندې د تانبي وي، لاندې به ځمکه خپونه غوښې تویي او پاس به انور دا مازغه د وریجو په شان خوټ کېږي. داسې په دغه وخت کې به یو ډله داسې وي چې هغه به د الله د رحمت د سوري لاندې ولاړي. دا ورځ به دومره اوږده په هغه چای چې چا د دنیا ورځې په بېدینۍ کې تېرې کړي، چا د دنیا ورځې د الله په بغاوت کې تېرې کړي، چا د دنیا ورځې د الله نه لرې تېرې کړي. دا ځمکه ورځ به په دې خلکو ډېره اوږده او په نیکانو به دا ورځ دومره وي لکه څومره وخت چې په 2 رکعاتو نفلو لګي. 2 رکعاتو نفل عمره وخت به په نیکانو دغه ورځ ټک پړک کې به بس کار خلاص شي. نو د دې وجه نه عزیزانو 2 څیزونه دي چې دی نه ځان ډېر لرې ساتئ. 2 شیونه، یو غرور، غرور ځان ته ویل چې زه دا زه ټکی دا دومره خطرناک دی چې د دې څه انتها نشته. په دې کائنات کې داسې څه شی شته چې هغه ووایي چې زه د خدای په مخ کې شته؟ که بني آدم وایي چې زه سیکنډ کې به ختم شي. زه یو د خدای د ذات سره جوړیږي. الکبریاء ردائی، کبریایت چې دی الله وایي دا زما صادر دی، زما په مخ کې ته څنګه وایې چې زه؟ الله وایي زه خو زه یم که نه، ته څه شی؟ د شپې 2 بجې وې بوټو صاحب سره مې خبرې کولې، د شپې 2 بجې وې. ما تو وہی کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مال ہم تو کچھ نہیں چاہتے. ویچے نہیں بتائیں.
माल सर का अमन है, मैं बात करूं? हाँ, मलाब गुरूर के बाम पे बैठे हैं और उलमा आपके जेल में पड़े हुए हैं, तो आप भी कुछ नीचे से उतर आए तो बात बन जाएगी ना। मैं तो मैं मगरूर हूं, बस राबरन। माल गुरूर वो चीज है कि आदमी समझता भी नहीं है और उससे हो जाता है। पहले इसकी क्या मिसाल है? माला ये लफ्ज मेजॉरिटी जो कहते हैं, ये मेजॉरिटी होगी और तुम नहीं होंगे। दस मां तो वही जाप की इस बात ने तो मेरे दिल को अपील की। मेजॉरिटी होगी और तुम नहीं हो। अब मेजॉरिटी इश्ता का ना देश शो दारियो जान तवेल चे ज अंजाम हम कतल फिरऔन गोरई अना रब्बकुम अल-आला बेवे नमरूद गोरई शिदाद गोरई हामान गोरई फिरऔन सलोर सवा काल खुदा वेलू जानता सलोर सवा काल मूसा अलैहि सलाम ते वे च खुदा खुजैमा तकम खुदा रा ले गले नो کې د فرعون مخې ته وغورځوله فاذا هي ثعبان مبین یو لوی اژدها ترې جوړه شوه لاندې شونډه د فرعون په ځمکه پرته وه او پاس شونډه په محل پرته وه دومره یې خوله کوله فرعون چې داسې ورته وکته 100 کرتې د یرې
غل نه شوټینګولې په دستونو تاسو خیال راغی د یو امسان یعنی د یو موسی د امسا علاج بیا 400 کالو خدای سره نه نو عزیزانو غرور نه به ډېر ځان ساتئ چېرته په دې غاویره نه شئ چې ما ګیره پرېښېده و ګومنځ ګرځی ځان سره و دې پورې یو خبره واورئ په دا ګیرو نیرم لکه دغه نه شئ ګوره ډېر یو طالب ته یو خان وویلې چې ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده اوس که دا خبره مونږ ته وکړي خو په ټکي ورسره پرزو نه کوو که نه چې وګوره زما ګیرې ته یې د سپي لکۍ وویل طالب ورته څه ویل خان ما ته پته نشته ولې ویل که دې ګیرې ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده او که ایمان یې تیر نه کو نو ستا دا د سپي لکۍ تې ښه ده اوس په دې د یو لوی بزرګ مثال واورئ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تو چا خط لکھے کہ آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں زمونږ یو ملګری دی هغه نامې سره چا خان ټکی نه ویلی بیا ورته ډېر په غوسه و خیال هم راغی چې خان دی ولې زما نوم سره ونه وی نو مولانا مدنی کا لکھی کہ آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں مولانا مدنی ورته خط لکھا کہ آپ مجھ جیسے روسیہ کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو مجھے خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں مولانا حسین احمد مدنی بین الاقوامی شخصیت ورته وایي چې میں تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں کیوں کتے کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا تو مجھ سے کتا بھی اچھا ہے دا مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال راغی زما عزیزانو هغه مولانا مدنی په دیوبند کې مې دا رومال اغستو بازار ته ووتو کم دکاندار نم چې اغستو نو هغه ډېر چای مې راغوښتی او ما خیال دی پکوړې هم وي ورسره که څه نو مالی نہیں پکوڑا نہیں آپ میرے حضرت کے دربار کے مہمان ہیں میں ویلے 40 سال حضرت مدنی کے خدمت میں رہا ہوں اور خدا کی قسم کہ بیک وقت وہ 20 جگہوں میں تقریر کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں مولانا مدنی ہوئی کہ مجھ سے کتا بھی اچھا ہے زه درته یو عجیبه خبره وکړم یو سړی و 2 کاله به کېږي په ټلیفون به ما ته کنځلې کولې ښځه او لور او دا